او زه د تبلیغ په برکت زم مسلمان شوم. زموږ ټول وروڼه خویندې مور پلار نیکه دا ټول قادیانان دي او زه الحمدلله 2006 کې د تبلیغ په برکت الله رب العزت مسلمان کړ. دوستانو زموږ کارګزاري څه داسې ده، زموږ نیکه د 1928-1930 خبره ده چې دا د وزیرستان نه موږ بیسیک د وزیرستان یو په قوم باندې کابل خیل یو. زموږ د نیکه حکیمي زده کړه چې حکیمي زده کړه بیا خپل جړی بوټي اغوستو لپاره به لاهور او فیصل آباد تللو. د دې په خنزیرانو په لاس باندې واړو بیت یې ورسره وکړو قادیانی شو. دوستانو دا خبره یاد ساتئ، دا ټول نوجوانان ښکاري دوی. بچې تاسو لږ چپ شئ، ګلاب تاسو چپ شئ. شام نه وباسئ ما وباسئ ما وباسه ما وباسه ما. دوی دوستانو دوی سره څلور غټ شیان دي خنزیرانو سره: پیسه، چینکۍ، نوکرۍ او ویزې. په دغه کې دي خلک ګیرئ او دا د هندوم ضرورت دی، د کافر هم دی، د سیک هم دی، د هر یو کس دی. خو الحمدلله څنګه چې صحابو ته د سرو زرونو غرونه لګېدلي وو هغوی ورته هېڅ پروا نه وه، داسې دا د هغوی ایمانونه وو. هغوی ایمان ته څوک رسېدی نه شي که نه، خو هغوی په طرز عمل باندې زندګي تېرولی شي. دوستانو خبرې ډېرې دي ولې دا پروګرام مختصر وي که نه. دغه لاره کې سخت هم تېرې کړي، جیلونه هم تېر کړي دي که نه. دا کاري راشد صاحب دا زما سانډو دی او دا اوس 2020 کې زموږ یو ترور زوی ساینس کالج کې پروفیسر و، خنزیر چا مردار کو کیس په ما باندې رالو نو 80-85 ورځې په جیل کې پکې تېرې کړي 80 پیسه. الحمدلله د دین داسې برکات دی دوستانو که نه چې هر ځای کې سړی د الله د هغې عزت کوي. مونږ او غازي خالد دي چې کوم دا کچرو کې چې دا کوم سړی مردار کړی و دا مونږ په یو ځای یو بارکونو کې وو. په الله یقین د جیل سپرډنټ دومره عزت نه و چې څومره دې خلکو. دا عزت څوک ورکوي دوستان؟ الله یې ورکوي. او د چا په توفیل یې ورکوي؟ د نبي علیه السلام په توفیل. نو دغه دوستانو دغه زموږ د وروڼو خویندې مور پلار اکثر ما ته خلک وایي امیر صاحب نور څوک درسره مسلمان نه شو. هدایت دوستانو دا د الله په لاس کې دی. الحمدلله په دلیل مو سره خبره کړي، په هر طریقې سره خبره کړي، خو هدایت دا د الله په لاس کې دی. 2006 کې مسلمان شو، الحمدلله 8 کې څلور میاشتې ولګېدې، 9 کې واده وشو مسلمانانو کې، او په 2012 کې د فلپاین 2 میاشتو سفر وشو او الحمدلله هغې ته موږ سره یو 43 کسان مسلمانان شو. الحمدلله 2 زامن مې دي، یو محمد ابوبکر نامه ده، یو محمد عمر نامه ده. محمد ابوبکر حافظ قرآن دی او اوس دور کوي لګی دی. دا دوستانو دین برکات دي. عمر رضی الله عنه هغه فضایل عمل کې دا واقع شته که نه. تاسو ته ما وختي وویل چې عزت څوک ورکوي؟ الله ورکوي. نو عمر رضی الله عنه کول به هغه فضایل عمل کې هغه واقع دی چې عمر ته څومره کمینه وي الله تا ته عزت درکړو، ته څومره هغه وي الله تا ته اوچت مقام درکړو. نو چېرته مونږه او چېرته د نبي علیه السلام منبر دا د څه دا د کلمې په توفیل الله راکړي. وایي څه به چېرته یو څه به خوروئ که نه. دوستانو د دې قادیانانو متعلق درته یو څو خبرې کوم. څنګه چې درته هغه خبره وکړه 4 شیانو که نه، دغه به خپل بچو ته وصیت کوئ چې بچې که د امریکې وزیر اعظم هم جوړ شي که نه دا وړه خبره ده. د نبي علیه السلام د دین نه که نه هېڅ شی غټ نشته. څنګه دې کاري صاحب دا خبره وکړه که نه چې بار پرچونر ولاړ یو زه ته مړ یم نو زه به څه وکړم چې تاسو د ټوله دنیا یو هر څه درته میلاو شي او ته په جهنم کې پروت یې څه به په دې دنیا وکړي. یو لږ ځمکه په جنت لیوانه دی.
ښه دوستانو دي څنګه ګوره مونږ الحمدلله سیروزي لزو درس کیږي مدرسې دي تبلیغ دی جهاد دی تصوف دی سیاسي دین دی که نه داسې قادیانان هم شپه ورځ سړي او ښځې محنت کوي 22 کاله مې په دې مردارۍ کې تېر کړي تهجد مې کول روجې مې نیولې الحمدلله مونځونه مې هلته هم کړي که نه خو عقیده مې څه وه چې هغه مرزا غلام قادیاني پلید نعوذ بالله نعوذ بالله دا به مې خنزیر نبي ګڼلو اعتکافونه مې هلته کړي خو ثم الحمدلله الله بس عمل خوښ شوی الله رب العزت د حق سجدین دا نصیب ګوره زمونږ د دې خپل جوماتونه دي چې د 1 کال نه واله 7 کاله پورې هلک وي هغې ته طفل وایي د 7 کالو نه واله 14 پورې هغې ته معیار کبیر وایي د 14 سال نه واله د 40 سال پورې بیا هغې ته خدام وایي دا خپل د دې جوماتونه دي بیا د 40 سال نه چې کوم ټایم پورې مردارېږي جهنم کندې ته ځي دا انصار ورته وایي زما مونږ 15 لوڼه یو 15 خویندې یو 3 لوڼه مې امریکا کې دي 3 خویندې مې په انګلینډ کې دي که نه خو الحمدلله ثم الحمدلله تعلق مو سره ختم دی دا د دین په نبی علیه السلام په دین په توفیل او ثم الحمدلله نو دغه دوستانو دغه خلک چې دې جوماتونه دي لس ځای ما به چنده راټولوله د دې قادیانانو لپاره دا ایم ټي اے ټي وي چینل چنده ده دا اجتماع چنده ده دا د جومات چنده ده دا د لایبررۍ چنده ده که نه د دوی یو مناظر دی چې څنګه مثال خبره زموږ مفتي ندیم صاحب دی داسې د دوی خنزیران یو مناظر دی مبشر کالي ورته وایي هغه یو ځل بیان کولو خپل خنزیرانو له ویره تاسو نه په قبر کې اول د چاندې سوال کېږي دا دې کې دوستانو یو جماعت بل دی هغې ته وایي وقفینو هغه ماشومان او جینکۍ دي هغې زما خورزې شته ورارګان مې پکې شته د ماما لوریانو بچي مې شته نور د ترور زامنو د هغې بچي مې پکې شته خبرې مقصد مې دا دی د هغوی رشته د روي نه تېر کېږي اوس چې ورته چناب نګر وي الحمدلله بله اوس جلسه وه علمي مجلس تحفظ ختم نبوت والا الحمدلله الله توفیق راګوتلي وو که نه غټ غټ علما راغلي وو خبرې وکړې که نه عجیبه ماحول اوس ما خو لکه د مسلمانۍ تقریبا 20 سال شو اول زلزله اړم خو ډېر خوند یې راکړو که نه نو دوستانو خبره هم دا کوله چې د دې جینۍ یا د دې هلک رشته دوی خپلو کې نشي کولی په ساوت افریقا کې یا په انګلینډ کې یا په امریکا کې یو تور افشي یا انګریز خنزیرې د عیسایت نه یهودیت نه قادیانیت ته راواړولو او د هغې ته واده ضرورت دا زما خورزه به وله ورکړي نن سبا چې موږ تاسو ته وکړو چې امیر صاحب راځه سیروزي لزو یاره والله دا چل دی او دا چل دی او 200 به ورکړي ویره زما تقاضي دي نو ولې زموږ کور کې قواضي نشته چې ورته یې راشي ترجمې یې لکېنه یاره امیر صاحب ما خو کار دی مولانا صاحب زما خو کار دی الله بندگانو هغوی باطل دین دپاره چې دی که نه وخت ورکړی دی ما ته به حق سج دین دپاره وخت نه ورکوو اوس به ورکوو که نه مرګ نه بعد به ورکوو په الله یقین وکړه دلته یو سبحان الله دې ویلو که نه په قبر کې زموږ هم دا ایمان نشي هلته هم عذاب شته که نه هلته هم ژوند دی که نه چې دلته عربونه ظلم ووایي که نه دې یو ځي سبحان الله ته نه رسي همداسې ده که نه مناسب نو دغه که هلته یو افشڼه راواړوله افشڼه پېژنې یا تورې ښځې چې انګریزان وي زما دې وراره له به یې ورکړي دا نرګس افشین یو هغه به هم کتلي په فیسبوک باندې ډېر زیات وایرل شوی و قادیانانو پمفلېټې به یې ورکولې په فیسبوک باندې زما خورزه وه زما اوښی دی جج هم پاتې شوی اوس وکیل دی اوس الحمدلله تښتېدلی دی انګلینډ ته شاه پټک نامې ده پلار یې پیدایشي قادیاني و ښه پیدایشي مسلمان و زموږ ترور دپاره خنزیر شو داسې زموږ نیکه هم پیدایشي مسلمان و او دې زموږ د نیا لپاره بیا خنزیر شو د الله وسایه صاحب یو کول دی دا مې ساتئ ګوره ښه چې که قادیانی دی که شیعه دی که سیک دی که نه چې مسلمان شو 15 کاله په اعتبار هم نه کوي دا هم ګوره یاد ساتئ موږ سره په تبلیغ کې یو هغه به کله د بریلیانو نه راوړلم کله به چې د وهابیانو نه راوړلم کله به چې د پنجپیریانو نه راوړلم بس خالي به پیسې راټولولې
بیا په یو کیس رالو موږ به هغې کې کتو په عدالتو کې په یو ځل چې به رالو ښه ښسته غټه ګیره به یې وه او دویم کې چې به رالو پوره کلین شوی به یې کړی. دوستانو ټایم هم نه علم الله هم خوشحاله که نو څومره کوشش کېږي انشاءالله د ختم نبوت کار وکړو تبلیغ کار وکړو. ورځ د قیامت به دا ډلې راپاسي الله به اعلان کوي چې د دین د ډلو نه خلک راپاسي تبلیغ نه راپاسي د جهاد نه د تصوف نه د مدرسو نه کنه نو په یو کې خو ځان شامل کو کنه دا وخت تیریږي دوستان دا خلک یاره خو هغه دی مونږ وخت ضایع کوو وخت مونږ ضایع کوي دا مشرق نه نور راخیږي او مغرب کې ډوبېږي روزانه او ستن 3 لاک خلک مري 12,000 کسان پکې صرف مسلمانان او دا نور ټول جهنم ته روان. دا آخري خبره ده کوم به دا وخت زمونږ یو ځل هسپتال ته لاړو زما یو سانډو 3 کسان 3 زه د مکمنډۍ کې د میډیسن کار کوم موږ 3 ملګري د مارکیټ د فاکن په یو ځای شو 3 وانه مریضان زمونږ وفات شو یو الید صاحب وفات شو یو نیا و زمونږ د سانډو مور و مردان کې بس بیا هغه 2 مرګو ته ما وسره کو چې زه لکه مردان ته لاړم او بیا به دواله درځم ازما یو مرګ ډیر زیات جړل کنه ور په دین تاسو الحمدلله وایي کنه چې هغه مرګي ته ما تسلی ورکا مې ګور ز خپل مور پلار قبر ته لاړ شم وی مینځم واخم ته کاټم کله خو دوا ولا نشم کوم دا خو چې په کوم ازمکه اور لګیدلی هغه ته پته لګي کنه همدا سره ما دی پلار زمون پلارو کنه داسې په خپو ولا پرېوتم چې پلاره دا خبره ومنه او د قادیانت نه واوړه کنه ما ته وایي ته مرتد شوی قادیانیان ما تا ته کافر وایي ښه وایي مونږ احمدیان قادیانیان وایي کنه ابل از محاسب اجتماع کې وایي چې احمدیان مونږ نبي علیه السلام منو کنه دوستانو دا خبره اوږدېږي موږ ټیم دی قادیانیان چې دلته چرته مرال کنه الحمدلله ثم الحمدلله اوس په پیښور کې په 100 کې 30% پاتې دي هغه هم داسې دي کنه چې د چا ښځه ټیچره ده نرسه ده یا سجاب دی کنه بس هغې نوکرۍ ته ناست وي هغه هم بس مثال خبره ریټایرمنټ ته نږدې یوځي کنه اوس ګوره زما د اف آی آر چې و دا 2020 کې 302 اف آی آر و کنه زما یې فارسي رئیسي وه او دا په دې ګوره و چې خو سره کېني ښه به چې بد سره کېني بد به نو دغه فارسي بهر یوسي او تی چېره دا اول دا قادیاني او احمدي اوس مسلمان شوی دا زمونږ دا یو ترور زوی مردار کړو دا نور مردارۍ هغه دا شی نه نوټ کوي او دې ته بیا چې دی کنه دې خپلې نمبرې نو داسې دوستانو کنه دا امریکې د انګلینډ ویزې دا دوی خلک په همدغه لګوي دوی دا باس خلک مانه په دې اجتماع کې د ملګرو تپوس وکړو یاره چې د قادیانیانو هلته جنت دی او جهنم دی دا دروغ خبره دوستانو هلته د دوی خپله یوه دیره ده زمونږ چې نیکه مردار شوی و کنه قادیاني و هغه صرف کتبه په 25,000 روپۍ په 95 کې لګولي هغوی هغه مقبرې ته ډېره غټه مقبره ورته وایي او دوستانو د دوی دعوت چې دی کنه د هندو د عیسائی د هر یو کس پته لګي چې دا کافر دی سیک پته لګي خو د قادیاني پته نه لګي یو دا دوستانو د نوجوان ته درخواست دی چې دا فرنچ کټ مه ساتئ زمونږ څومره خپلوان دي کنه قادیانان که دا څنګه زمونږ الحمدلله علما یي د هغوی خنزیرانو په رابعه کې چناب نګر کې 2 کاله ده علم کورس کېږي بیا هغه ته چې هغه علم وکړي بیا مربي ورته وایي مونږ چې لسم پاس کو بیا مونږ چې دی که نه چناب نګر ته راووختو 15-20 ورځې که نه په مونږ باندې به د مناظرې او کورسونه به یې کول او های فای پوره یو ټایم ټیبل یې را جوړ کړی سهار به پاس وي درس پس به وشو بیا به هم ناشته وکړل بیا به لاړو لامبا ته سویمینګ پولونه به ووته که نه نو داسې دوستانو چې مونږ به چې دی که نه د کیس کې نه چې کوم دا کیس مې ته ښودو دلته به مونږ روپۍ لګول هغوی به 15 لګول الحمدلله ثم الحمدلله که نه بیا داسې هغه پې الله راوستو چې عدالت ته به هم نه راتل